أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله سنگ تاسو انکار کوئ د الله تعالی نه. کیف تکفرون سنگ کفر کوئ تاسو انکار کوئ تاسو بالله د الله تعالی نه وکنتم امواتا او حال دا دی چې تاسو مړه فاحیاکم نو ژوندي کړئ تاسو ثم یمیتکم بیا به مړه کی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندي کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا به خاص الله تعالی ته ورګرځولی شئ تاسو. هو الذي خلق لكم ما في الارض هو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلق لكم ما في الارض چې پیدا کړی دي ستاسو د فائدې لپاره هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه الله تعالی اسمان ته فسواهن 7 سماوات نو برابر جوړ کړل 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم اغه الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی. مخکې د الله تعالی د توحید او د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت او د قرآن د حقانیت دلائل ذکر شو. دومره واضح دلائل ذکر کېدل د دې باوجود چې څوک چې نو انکار کوي بیا هم کفر کوي د الله تعالی توحید نه مني داغه د نبی رسالت یا داغه قرآن نه مني دا ټول د الله سره کفر دی. کیف تکفرون الله تبارک وتعالی داغي د دې حالت مذمت کوي چې د دې دومره واضح دلایل باوجود چې دینو هغه دی څنګه چې دینو هغه کفر کوي. تعجب وکړي تاسو د دې په حالت باندې. الله پاک فرمایي دي ته چې تاسو چې دینو څنګه انکار کوئ د الله نه. د الله پاک نه انکار کول داغه د وجود نه انکار کول دام کفر دی. داغه د توحید نه انکار کول دا هم کفر دی. داغه د نبی نه انکار کول دام د الله تبارک وتعالی نه انکار کول دی. د الله پاک چې کوم نبی را لېږلی داغه باندې د ایمان راوړلو الله پاک حکم کړی دی. داغې نه چې څوک انکار کوي دام کفر دی. د الله پاک چې دی نو قرآن هغه د الله پاک قرآن نه مني دام د الله تبارک وتعالی نه انکار او کفر دی. نو الله پاک فرمایي چې د الله تعالی د قدرت دلیلونه که په دې کې غور کولی نو انکار به نه کوو. نو د الله پاک په داسې د توحید او د قدرت د واضح دلایل پاغي کې غور نه کوي. دغسې د الله تبارک وتعالی چې کوم انعامات او احسانات دي پاغي کې غور نه کوي. د داسې خلکو حالت الله پاک ذکر کوي پاغي باندې رد کوي داغي ته زورونه ور کوي. کچرته دې خلکو چې دې لګم د الله پاک په قدرتونو د الله تعالی په احسانونو باندې غور کوله نو داسې حالت به نه بلکې د الله تعالی اطاعت به کوو هغه باندې به ایمان راوړو د الله پاک په پیغمبر به ایمان راوړو د الله تبارک وتعالی په کتاب به ایمان راوړو. الله تبارک وتعالی خپل احسانات هم ذکر کوي. انسان د توحید په دلایلو کې غور کوي د الله تبارک وتعالی احسانات چې پاغي کې غور کوي د الله پاک د انعاماتو د احساناتو داغه د مهرباني نه چې دینو هغه شرم ورزي
چې الله پاک په مونږ باندې دومره احسانات کړي دي بیا هم دغه نافرمانی کوو. الله پاک هغه ذات دی چې تاسو چې دی نو هغه د نشته کړی. کنتم امواتا فاحیاکم، تاسو چې دی نو هغه په مختلفو ذراتو کې دا انسان چې دی نو هغه بیجانه و. الله تبارک وتعالی د دغه نه وروسته د مور په رحم کې د 4 میاشتو نه وروسته په ده کې روح واچو دی ژوندی کو، او بیا الله تبارک وتعالی د دې ژوند نه وروسته الله پاک په تاسو مرګ راولي، او د مرګ نه وروسته الله تبارک وتعالی په قیامت کې دوباره بیا د انسان ژوندی کوي. کم ذات چې الله اول ځل چې دی نو دته ژوند ورکړی دی هغه ذات دوباره بیا په قیامت کې دی ژوندی کوي. ژوند د دنیا د الله پاک په احساناتو کې ډېر لوی احسان دی چې الله تبارک وتعالی تاسو ته ژوند درکړی دی. بیا په دې ژوند کې په دې دنیا کې الله تبارک وتعالی ګوره ستاسو دپاره څومره نعمتونه پیدا کړي دي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله پاک هغه ذات دی چې پیدا کړي دي ستاسو د نفع ستاسو د فائدې لپاره. په دې ځمکه کې چې څه دي دا ټول الله تبارک وتعالی د انسان د فائدې لپاره پیدا کړي دي، د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي. دا ټوله دنیا د د لپاره پیدا کړي ده. مخ وروسته چې دی نو الله تبارک وتعالی د حضرت آدم علیه السلام دغه د پیدایش ذکر کوي چې ځمکه کې الله تبارک وتعالی خپل نائب او خلیفه جوړ کړی دی. حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدنیا خلقت لكم، دا دنیا الله تاسو لپاره پیدا کړی شوی دا، وانتم خلقتم للآخرة، تاسو د آخرت لپاره الله پاک پیدا کړی. دا الله پاک د عبادت وکړي او دا دنیا ټول تاسو د خدمت او د فائدې لپاره ده. تاسو د دې لپاره چې په الله پاک او پیژنې، په الله پاک باندې ایمان راوړئ، د الله تبارک وتعالی حکم ومنئ. د دنیا ټول څیزونه تاسو لپاره دي. پدې کې قسم قسم خوراکونه دي، پدې کې جامع او مکانونه دي، پدې کې چې دین او هغه سورلې دي، با داسې نعمتونه دي چې انسان د هغې شمار نه شي کولی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، تاسو شمارلی نه شي. که انسان چې دی نو هغه ډېر څیزونه دي د هغه په عقل کې نه راځي چې د دې نه چې دی د انسان څه فایده ده. په هغې کې هم په هر شي کې د انسان چې دی نو هغه فایده ده. حتی دا زهریله ځناوره الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي، په دې کې د انسان دپاره بېشماره فایدې دي. د لړم دا زهره دا څومره نن سبا په قیمتي دوایانو کې استعمالیږي. 1 کیلو د لړم زهر چې دی په میلیونونو ډالرو باندې خرڅېږي. نو په کار دا ده چې الله تبارک انسان چې دی نو د الله پاک د احساناتو نه شرمېدلی، د الله تبارک وتعالی اطاعت یې کولی، داسې په کار وه. نو د دې حالاتو باوجود چې دی نو هغه انسان کفر کوي، د الله تبارک وتعالی د توحید نه انکار کوي، د هغه پیغمبر نه مني، د الله تبارک وتعالی کتاب او قرآن هغه نه مني، د الله پاک حکم نه مني. کیف تکفرون بالله دا څومره د تعجب خبره ده. کیف تکفرون بالله، څنګه چې دی نو تاسو انکار کوئ د الله تعالی نه. وکنتم امواتا، حال دا دی چې تاسو مړه وئ. مړوي لاولنې مرګ د هغې نه مراد هغه د دې دنیا د ژوند نه مخکې چې کله انسان چې دی په هغه کې روح نه اچولی شوی او د مختلفو ځایونو ذراتو کې چې دی نو هغه بېجانه موجود و. فاحیاکم، بیا ژوندي کړي. دا د دنیا د ژوند ته مراد دی. ثم یمیتکم، بیا به الله تبارک وتعالی مړه کړي تاسو. مرګ چې کوم د دې ژوند نه وروسته راځي. ثم یحییکم، بیا به الله تبارک وتعالی ژوندي کړي تاسو. د دې ژوند نه مراد هغه د قیامت د ورځې ژوند. ثم الیه ترجعون، نو بیا د الله پاک ته به ورګرځېدی شئ. الله تبارک وتعالی به بیا ستاسو سره د دې ژوند حساب کوي. دا ژوند الله تبارک وتعالی د آخرت د تیاری دپاره درکړی. دیو وجې نه د هغه وخت راتلو نه مخکې د دې تیاری کوئ.
هو الذي خلق لكم ما فی الارض جميعا. بیا الله تبارک وتعالی خپل نعمتونه ذکر کوي، خپل احسانات ذکر کوي، خپل د قدرت نشانی او د توحید او د قدرت دلایل ذکر کوي. په دې هر شي کې چې دی نو هغه چې کم طرف ته ګورې د الله تبارک وتعالی د قدرت نښې دي. ښکته چې دی نو خلق لکم ما فی الارض جميعا. کبره ګورې ثم استوى الى السماء فسواهن سبع. بر اسمانونه دا د الله تبارک وتعالی د قدرت نښې او د قدرت دلایل دي. الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي، خلق لکم پیدا کړي دي ستاسو د فائدې دپاره، لکم ستاسو د نفع دپاره، ما فی الارض هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. ثم استوى الى السماء یعنی ټول ستاسو د نفع او ستاسو د فائدې د انسان پکې الله تبارک وتعالی معظم مکرم او اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. لکه مخکې آیاتونه کې وایي قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. په هغې کې راځي چې دا انسان آدم علیه السلام الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي چې د دې ځمکه کې خپل خلیفه جوړوم. دته الله تبارک وتعالی د خلافت مقام ورکړی دی او دا ټول څیزونه چې څومره پیدا کړي دي دا د انسان د نفع او د فائدې دپاره دي. قسم قسم په مختلفو طریقو سره بالواسطه بلا واسطه د هغې نه څه نه څه فایده اخلي. ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه الله تعالی اسمانونو ته، فسواهن پس جوړ کړل، برابر جوړ کړل، سواهن برابر او خی جوړ کړه، سبع سماوات و اسمانونه الله تبارک تعالی جوړ کړ. اسمانونو ذکر دلته مخکې رسته وشو او مخکې د ځمکې ذکر وشو. په سورة النازعات کې الله تبارک تعالی وایي چې والارض بعد ذلك دحاها. الته د ځمکې چې دی نو هغه چې ذکر رسته شوی دی چې د ځمکه د دې نه وروسته الله تبارک تعالی خورا کړه. د دې جواب دا دی چې ځمکې چې دی نو یو پیدایش دی هغه د اسمان نه مخکې شوی دی. بیا الله تبارک وتعالی چت او اسمان پې جوړ کړ. لکه څنګه چې څوک کور جوړوي نو لاول ځمکه وي، په ځمکه له پاسه باندې بیا آبادي او چت پې جوړ کړي. بیا د دې ځمکې چې دی نو هغه فرش او د دې ځمکې بیا چې دی نو ټایل د دې چې دی نو برابرول هغه بیا د دې چت نه وروسته کېږي. نو د ځمکې یو نفس د ځمکې پیدا کېدل هغه د اسمان نه مخکې شو لکه څنګه په دې آیات کې دی. او چې په بل آیات کې چې د ځمکې ذکر وروسته شوی دی نو هغه بیا د دې ځمکې او خورول په دې کې چې دی نو د انسان د ژوند دپاره هغه مختلف انتظامات کول، په دې کې الله تبارک وتعالی د رزق او د فایدې او د خوراک دپاره چې کوم څیزونه پیدا کړل دا بیا چې دی نو هغه د اسمانونو نه وروسته شو. فسواهن سبع سماوات نو برابر جوړ کړل او اسمانونه، وهو بكل شيء علیم. دا دومره وسیع مخلوقات الله تبارک تعالی پیدا کړي دي په دې ټولو باندې د الله تبارک تعالی علم دی. دا قدرت دومره وسیع دی چې د هر څه پیدا کړي دي دغسې دغه علم هم ډېر وسیع دی. هغه ته دا ټول معلوم دي چې کم ذره ذره هیڅ یو شی د دې کائناتو دومره بېشماره مخلوقات په دې کې هیڅ یو شی د هغه د علم نه غایب نه دی.